خاص کر هغه مرګرو ته وایم چې د چا پلار وفات شوی دی او د هغې سره د هغې خویندو حق ورسره دی او دا حق نه ورکوي او قرباني کوي، هسې ځان مه ستړی کوئ. علی الاعلان ګوره دا خبره کوو، د الله په خپل دربار کې نه قبلوي، والله العظیم نه قبلوي. کله چې زما او ستا په ځمکه کې زما او ستا د خور حق پروت دی، زما او ستا د ترور حق پروت دی، میراث را سره دی، حرام ځمکه را سره ده، پردی حق را سره دی، څومره چې ما ورته ځان ستړی کړو، الله په خپل دربار کې نه قبلوي. یوازې رب العالمین خر، سپی او خنزیر نه دي حرام کړي د هغې غوښه خوراک. هغه غوښه هم خرابه ده، هغه غوښه هم حرامه ده، هغه غوښه هم نجسه ده، هغه غوښه هم پلیته ده. کومه غوښه چې د اختر په سهار ما او تا خپل ځان ته په پلیټ کې کیدو او هغه قربانۍ څاروی ما او تا د خپلې خور او د ترور د ځمکې په پیسو باندې اخیستی، دا د خنزیر نه هم بدتره غوښه ده ما او تا چې خورو. پسان د هغه سپو مثال وی اجتمعوا علی جیبه چې په مرداره باندې را جمع شوي یو ټول هر سړی پلار ښځه